عزیزانو دا هغه تیر مضمون چې ما د فرعون د دور حکومت تاسو په مخ کې شروع کړی او بیا مې د فرعون د زندګۍ ټوله سټوری تاسو په مخ کې بیان کړی و چې د په ابتدا کې څو او بیا د زمانه هوا دې نتشه جوړ ک او بیا د دعوت څو بیا د 400 کال بادشاہ او په 400 کال بادشاہي کې د په سر کې نو خوښي او 400 کال د خدای دعوا کړي نو ما دا ټکه تاسو مخ کې عرض کړو چې کم شي چې کمال ته ورس نو هغه سره بیا زوال لازمي د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری ده چې کم شی کمال ته ورسی نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي عزیزانو دا د فرعون کمال غریبو مالدارم شو بادشاہم شو خدای امزان ته وې دنیا ورته سجدې موکړي دا کمال اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومه طریقې جوړ پدې سړی پويږي د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د تپتم نه لګي کور کې اور ورته ولګي او د تپتم نه او هغه د کور د اور نه د خاتمه شي او د تبعیو شي او د تپتم نه دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې تاسو کرونی سي او تانه اخلاص داسې لاتو چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی داسې طاقت په دې کائنات کې نشته عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش او بیا د فرعون په غیږ کې لوی او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پرې خو بل ملک تلا هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دو لونه ای بغړې او چيلې سرولې کوئی ته بچراله ګډو چيلو لبه او بور کولې پا کوئی او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کسر ایستا موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکرو اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکرو ایستا ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکرو ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري د یو پیغمبر قوت چې د سلويختو پهلوانانو عمرې عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوي نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر په دې ملک کې داسې خلقم تیر شوی دي چې هغه دا بوي چې پیغمبر ته د ډېرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړي دی او مونږ ته د 400 نه زیات نشته
مونږ ته څلور ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته لس لس او څوارلس او سل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وې. 1400. او هلته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسول. هلته د قوای شهواني خیال نو، کینې یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 5مې ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي؟ تاسو دا جومات کې چې ناستې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته؟ ووایي 4 کولی شئ؟ یوه نه شئ ټینګولی، لکه ناګویان آس پچي، یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي، بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي. خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر. الله ته پته وه، الله ته پته وه چې ته د یو نه د 2 قابل هم نه، تا هم 4 روا دي او شرط ور سره لګولی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا نو فواحدة. کدا یره دی چې تب عدل نشي کولی، انصاف به نشي کولی، پارشي کې به مساوات، پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کولی نو الله وی فواحدة، بیا به یوه کې، بیا به 2 هم نه. تاسو پوه شئ؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 2 3 4. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا که تاسو یریدئ چې عدل به ونه نو فواحد، بیا به یوه. او ډېرې ښځو فطرت درته معلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور ته لاړ، هغې وله د شاتو شربت، نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به ووایي چې مونږ له خو ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي. په دې چل به دله زورونه ورکو چې دی بلې بیبي کره ته ولې تلی، چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر، مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مومو. حضور علیه السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي، ما خو د شاتو شربت غذا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه خورم. ښځو د لاسه قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك، الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام یې؟ خدای بند صدا خو دی. ښځو طبیعت، ښځو فطرت دا دی. حضرت عائشې کور کې پروت دی او نیمه شپه کې پاتې، جنت البقیع مقبرې ته لاړو، 3 ځله یې دعا وکړه، 3 ځله ادیرې ته لاړو، دعا یې وکړه او 3 ځله یې دعا وکړه. اوس بعض خلق پاکستان دی هر بلا پکې شته، دوا دلته کوا او ملته مه کوا او فلانه، دعا هر وخت کوا. 24 غنټې دا خلا په جړا لرا او خدای ته واز لرا او خدای ته سوالونه کوا، خدای ته زاری کوا، هر وخت دعا. یو وخت په 24 غنټو کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني، شریعت پکې منع کوي. یو وخت او کچاوي دې سټ نه نیسته او د مرغۍ غوندې چې دا سټاو. پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې متراوت. دعا پکار. پیغمبر که د جهاد په میدان کې ولاړ دی دعا کوي، بدر کې ولاړ دی دا د هر په شکال میاشت ده، د روژې میاشت ده، روژه یې نیولې ده، جنګ هم کوي او دعا. چې پروردګاره که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه
ستا نامې اغستو والا پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا او که د ځمکې د پاسه خپلې نامې اغستو والا پاتې کول غواړې نو خدای د دوی امداد وکړه. د بدر میدان اوس میاشت دوه کېږي چې ما ولیدو هغه ځای مې ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو. عزیزانو یو لیش بوټی پکې نشته، سوری نشته، کاڼي شګې ګیر چاپیر غرونه او د هر په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یوه قجوره په 2 کسه خوړلې ده او روژه یې دعا داسې دعا به ستا او زما غوندې دعا به کوله ستا زما غوندې داسې دعا به کوله. محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لاسونو کې ښکاره دومره. تاسو داسې دعا چرې کړې ده په ایمان؟ تاسو خدای ته حاجت نشته؟ که مولیان مو دي د خدای په قهر اخته دي، که مونږ یو لا د خدای په قهر اخته دي، حاجت هم نشته. پیغمبر حاجت و د ټول کائنات غم یې په سر و داسې ده. زما عزیزانو دعا 3 ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرېږي همت راغی چې تر څوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړې زه وګورې الا بابا ته به کې او ته به راکې دا شیطانت مکه باباګان چاله څور کولې نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی. په دې خبره پوهېږئ؟ ورکول د باباګانو کار نه دی. باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا ته پادیرې ورغې محتاج دي دې ته چې ته پې دعا وکړې. علما لیکي چې یو آیات کرسي چا پادیره کې وویله نو 40 ورځې د هغه ادیرې نه عذاب وچت هغه مقبره 40 ورځې عذاب نه یو آیات کرسی دي چې پکې ووایا نو په ادیرې ورلې څه قرآن پکې ووایا نو هغې نه ډېره فایده. اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جولی کیا چیز خیال م راغی. نو هغه د پنجابیانو کار مه کوئ چې چرګ زیارت ته وړی چې بابا کوکړ گھن کے پتر دے کوکړ گھن کے پتر دے چرګ مې راوړی دی او زه یې راکړه د دې په بدل زامن مامن او لوڼې مونې دا ورکول د خدای کار دی، دا د بني آدمو کار نه دی، دا د زیارتونو کار دی. اوس بېله خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ یې ډولکي غاړې ته اچولي او ګلونه یې په غاړه کې اچولي په دې سړک روان و غړس دی غړس دی غړس څه چل دی د بابا ډولی روان پټه پوړانده شوي او پټه پوکي په غبرګو کې نه باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی؟ که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست ژمی او سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده